Assalamu alaikum, this is Irfan Sagar. I hope you are doing well. I'm here with a new topic, comparison, موازنہ. Your friend نن کوېسچن را لېږلی دی چې موږ له په لایف کې د بل انسان سره موازنه کول پکار دي او که نه دي کول پکار. Comparison is the killer of joy. Never in life compare yourself with others. Comparison موازنه د انسان د خوشحالۍ او د سکون دشمن دی. انسان خوشحالي او سکون بربادی او د هغه ته مایوسي میلاویږي. فار ایگزامپل یو شاپکیپر دی، د هغه 20 ایئرس ایکسپیرینس دی، 20 ایئرس هغه په خپل کاروبار کې وشو. یو بل شاپکیپر دی، هغه 1 ایئر په خپل بزنس کې وشو. دا 1 ایئر والا شاپکیپر د 1000 پر ډے انکم دی او د 20 ایئرس والا شاپکیپر د 10,000 پر ډے انکم دی. دا 1 ایئر والا شاپکیپر دی دا کمپیر کوي خپل ځان د دې 20 ایئرس والا شاپکیپر سره او هر ټایم دا ځان سره وایي چې یاره زه ولې 1000 پر ډے ګټم او دا بل شاپکیپر دا 20 ایئرس والا شاپکیپر دی 10,000 پر ډے ولې ګټي. مونږ کې څه فرق دی؟ دی اوس د 1000 او 10,000 ته ګوري، دا کمپیر کوي، خو دا محنت ته نه ګوري چې زما 1 ایئر په دې بزنس کاروبار کې وشو او د دې بل انسان د 20 ایئرس وشو. نو دغه محنت ته نه ګوري چې دی ریز ا هارد ورک بیهایند 10,000. د دې 10,000 په شا باندې چې پر ډے دی کم ګټین کم د دې په شا باندې د هغه محنت دی، 20 ایئرس محنت دی، دې محنت ته نه ګوري. نو دا موازنه اوس دا 1 ایئر والا شاپکیپر د خوشحالي سکون دا هغه ختم کی او دته الټا ډساپوینټمنټ میلاو شي، مایوسي ورته میلاو شي. نو میبي دام کیدی شي چې بیکاز اف دیس ډساپوینټمنټ هغه خپل بزنس ختم کی. دا شانتي سټوډنټ لایف ته کو راشي. یو سټوډنټ هغه 30 منټس پر ډے سټډي کوي، بل سټوډنټ هغه 8 اورز پر ډے سټډي کوي. دا 8 اورز پر ډے سټډي والا سټوډنټ دی هر سال پوزیشن اخلي، ټاپر دی. بیا او دا 30 منټس والا سټوډنټ دی پوزیشن نه اخلي. نو دی خپل ځان کمپیر کوي د دغه پوزیشن هولډر سره چې دی ولې پوزیشن هر سال اخلي او زه ولې نه اخلم. نو هغه دا صرف د پرایزز ته ګوري، د هغه پوزیشن ته ګوري. نو دی صرف دغه ته ګوري او کمپیریزن د خپل ځان کوي، خو د هغه محنت ته نه ګوري، دې ته نه ګوري چې زما 30 منټس پر ډے هارد ورک دی او د هغه 8 اورز پر ډے هارد ورک دی، سټډي ده. نو دې ته دی نه ګوري او په دغه وجه دغه سټوډنټ ته هغه دا کم هیپینس دی هغې ټول ختم شي، سکون یې ختم شي او ټینشن ورته راشي، ډساپوینټمنټ مایوسي ورته راشي او بیا دا لږه ډېره سټډي کوي، هغه مغه بیا پرېږدي. دا د څه د وجې نه؟ صرف او صرف د موازنې د وجې نه. کمپیریزن موازنه پکار ده، خو خپل ځان سره پکار ده. کمپیریزن د خپل ځان سره کوي. فار ایگزامپل یو کس دی هغه واک سټارټ کو، په فرست ډے باندې هغه 100 میټر واک وکړو، په سیکنډ ډے باندې هغه 200 میټر واک وکړو. افټر 10 ډیز هغه 500 میټر واک وکړو. افټر 1 منث هغه 1 کیلومیټر واک وکړو. اوس دې کس له پکار دی چې دی د خپل ریسنټ ټایم دا 1 کیلومیټر دا واک دا کمپیر کی د خپل فرست ډے سره، د سیکنډ ډے سره، د فرست 10 ډیز سره دای سره کمپیر کی او ځان ته وایي چې په فرست ډے باندې ما 100 میټر واک وکړو، په سیکنډ ډے باندې ما 200 میټر واک وکړو، افټر 10 ډیز ما 500 او ریسنټ ټایم کې اوس زه 1 کیلومیټر واک کوم. نو دته به خوشحالي میلاو شي، سکون به میلاو شي. دی دته پته ولګي چې زما په دې واک په دې کې بهتري روانه ده او ټایم ټو ټایم هغه بهتري سیوا کیږي. دته به یو همت، حوصله دا به ورته راشي او دی به انرژیټک به شي او خپل واک به په یو نوي جذبې او شوق سره کنټینیو به ساتي. اوس خواب دا غټ غټ لیدل پکار دي، غټ غټ ټارګټ ځان ته ایښودل پکار دي،
خو کمپیریزن د خپل ځان سره کوئ او د ځان نه د لاندې کس سره کمپیریزن کوئ او د ځان نه د اوچت کس سره کمپیریزن مه کوئ چې تاسو کله د لاندې کس نه د لاندې کس سره کمپیریزن کوئ نو تاسو ته په هغې کې خوشحالي میلاویږي او تاسو ته به جذبه به درکې پیدا کیږي به او مایوسي به درته چېرته هم نه راځي او ټارګټ ځان ته غټ غټ دی د ټارګټ د حاصلولو لپاره ډے نایټ محنت کوي. زه عرفان ساګر ستاسو نه اجازت غواړم. کیپ می ان یور پریئرز. سی یو ان نیکسټ ویډیو.